لوی جهاد داده چې یو جابر او د یو ظالم حکمران په مخ کې یو حق خبره وکړي. یو حق ستاسو دوا پکار ده د دې فقیرانو د خاورو د دې ګردې برکت ته چې په 40 کاله د پاکستان کې ما 40 منټ هم د پاکستان حکومت نه لري منلې، نه منبر منم، نه صدر منم، نه لال قرطای منم. دا کو سړب منبران دې سملو چې وګورئ ورشي څوک بغړې چرای او څوک بناستي هغه ورځ یو ناسو سیګریټ مونږ په پسات پویم نشو د سړې ملتام 50 لک روپۍ والے وي. ستاسو خېټه د چرګانو قبرستانو واخرجت الارض اثقالها قیامت پر ورځ مستاسو خېټه چرګان بار را غورځي. हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी और गरपीर का बिजली और चिरागों से है रोशन. ما ته خو د خاور ټولې ډیوانی او ستا په کور کې د جنریټرې لګېدلي په ما د لوډ شیډینګي لس غنټې د را باندې بجلی باندې او د خان په کور کې د جنریټرې لګېدلي. ولې ته د کومې مور زوی والله چې تیکه تیکه د کومه پکوړی دې کېدم او غوښې د سپو ته واچوم. که زما لاس کې زور راغو زما لاس کې او په دې پاکستان کې مې 2 کروڑه قیمه نه کړه او د دوی غوښې مې په سپو نه خوړې نو زه به د سړي زوی نه سپو ته به غوښې 2 کروڑه به مرداروم اله به د 8 کروڑه د سړي زامن کېږي. کني والله کې د سړي زامن کوي او به کوي. د تناسخ مسله ده صاحبه د هندوانو مذهب دا دی چې دا روح چې سړی نه وځي نو که ښه سړی په بل ښه سړي کې نه وځي او که خراب سړی په سپي کې نه وځي. زمونږ روحونه چې وځي صاحبه کله په سپي کې نه وځي، کله په خر کې نه وځي، کله په کچر کې نه، کله په خنزیر کې نه وځي. په مونږ هغه تندر نازل دی دا زمونږ د لاس. خدای هم پرې خیر رسول هم پرې خیر. خدای او رسول سره د رابطه او تعلق قسم په خدای دې بادشاہان بستا په در کې د خاور غوندې پراته